السلام علیکم ملګرو جنید خان ما د سایډ له دا ویډیو ګورې چې دا یو منه شو ای قبر کنستو ای له پته نه وان سټیم چې قبر کنستو ای سره خوا کې د یو شهید قبر هم د له پته نه وسټیم کنستو دوران کې قبر ته هم لګي تاسو له د ویډیو کې سایډ لخکاري چې د شهید قبر دی دا پته نشته چې دا څومره زوړ قبر دی خو دې کې دا تاسو له په سایډ باندې دا ګلونه هم ښکاري قبر خو لا پرېدا هغه انسان خو پرېدا هغه ګلونه هم تازه دي داسې ګلونه داسې ښکاري ته بس چې اوس چا د قبر لو غرزول نو دینه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې و چې د انسان جسم چې کوم دی په قبر کې څومره ټایم پس هغه مطلب څومره ټایم پس هغه خوري کیږي نو تقریبا 90 ډیز کې 3 میاشتو کې د انسان جسم چې کوم دی ټوټلی مکمل تور باندې هغه خوري شي وي خو چې کله کم د الله پاک نیک بندوي کم شهید کسوي یا د الله پاک نیک بندوي او چې کله وفات شي چې کله مړ شي او قبر له خور له اوس پارل شي نو داغه جسم چې کوم دی تر قیامت پورې اوماغه رنګ روغ سلامت وي تاسو دی ویډیو کې وکتل چې دا د یو شهید قبر او د اوس مالا پته نشته چې دا کم ملک دی خو دا ویډیو مالا پاین باکس کې ډیرو زیاتو کسانو راولېږله ډیر کسان والا ویډیو راولېږي د ریاکشن لپاره نو ما چې وکته نو دې کې دی هم دا ویلي دي چې د سایډ له کم دا قبر تاسو لښکاري دی سایډ له دا دی نه په غلطۍ باندې ولګي دی له پته نه وخوي چې کومه ګلونه دي هغه هماغه رنګ فرش پراته دي داسې ګلونه پراته دي ته بس چې دا اوس مطلب چا د قبر کې کېښه نو چې ګلونه سو تاسو له پته ګلونه څومره زر مړاوي کېږي تقریبا ګنټه نیمه کې هغه واپس مړاوي شي وي پتې چې کمی پاڼې چې کمی وي او واپس مړاوي شي وي خو دې قبر کې دا ګلونه چې کم پراته دي انسان خو لا پرېدا ګلونه چې کوم دی هغه هماغه رنګ فرش پراته دي د یو شهید قبر نو داسې ډېر ویډیوز به تاسو له میلو شي نو دا صرف او صرف زموږ د سبق دپاره عبرت دپاره الله پاک موږ له ښیي چې انسان وګوره که چېرې ته زما په لاره باندې روان شوې او تا زما حکمونه ومنل او تا زما په رضا باندې ژوند تېر کړو نو په دې دنیا څه کې چې په هغه دنیا باندې په قبر کې به زه هم زه حفاظت کوم او د قبر یو داسې دغه مطلب تاسو برستن کې چې کله سر دننه کوي تاسو وایي څومره تکه توره تېرېږي ډېرو کسانو برستن کې هم ساه بندېږي زړه یې تنګېږي زړه یې خرابېږي برستن کې دننه نو بیا چې قبر کې تاسو کله انسان بند کړلی شي 5-6 فوټ لاندې او تیبه یې پې کېښلی شي او خاوره پې انبار کړلی شي نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا څومره سخته مرحله ده او دا مرحله په هر انسان باندې را روانه ده که هغه عمر پته نه لګي چې که بوډا څوک مړ شو که ځوان مړ شو د عمر هېڅ پته نه لګي خو دا چې کوم دی د موت ذایقه چې کومه ده د قبر ذایقه چې کومه ده دا به هر انسان ټیسټ کوي هر انسان به دې نه تېرېږي هر انسان به دا سټیج کلیر کوي چې څوک هم په دې دنیا باندې راغلی او ساه اخلي نو دغه خاورو له به سپارلی کېږي نو که چېرې موږ الله پاک رضا کړو نو دغه ژوند چې کوم دی دغه زندګي چې کومه ده به زموږ الله پاک ډېره ښه کړي ډېره مطلب قبر به زموږ روښانه شي قبر به د جنت د باغچو نه یو باغچه زموږ وګرځي که چېرې موږ الله پاک رضا کړو او که چېرې الله پاک موږ نه رضا نه وي او موږ په دې دنیا باندې به د ملایکې ژوند تېر کړو نو بیا دغه ډېر ګران ژوند دی او ډېر سختې مرحلې دي الله پاک ته موږ له اساني کړي الله پاک ته موږ هغه بندګانو کې شامل کړي کوم بندګان چې د الله پاک خوښونکي بندګان دي نو دا د عبرت دپاره زموږ د ویډیوز مختلف ویډیوز په سوشل میډیا راشي بعضې ویډیوز نو دا زموږ د عبرت دپاره موږ له پکار چې دې نه زده کړه وکړو نو هر زنده له خو دا یو غټ عبرت دی چې کله په قبرستان باندې ورشي همدغه خلکو هم په دې دنیا باندې ژوند تېر کړی وي څه ټایم بیا هغه همدغه قبرستان له تلي بیا موږ اوس په دې دنیا باندې ژوند تېروو موږ به هم بیا د قبرستان له ځو زموږ نه پس چې کوم خلک دی به په موږ تېرېږي په قبرستان به تېرېږي نو هغه هوښیار بنده دی چې هغه د دغې قبرستان نه عبرت والی شاړ غوندې ویډیو وه د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام